لور به د مور پر مخ، لور به د پلار پر مخ، خور به د ورور پر مخ، ورور به د خور پر مخ. څوک په شرم او حیا چې د هغه نه سره لري، د الله رسول فرمایي چې کله معاشره دې چې ته راورسېدله و ستاسو ورته ګوري چې الله رب العزت پر دې باندې کم عذابونه مسلط کوي او د کومو عذابو سره الله مخامخ کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الحیاء شعبة من الایمان، دا حیا د ایمان یو عظیمه حصه ده، دا حیا د ایمان یو ډیر لوی جز دی. حال دا دی عزیزانو چې زما او ستا په معاشره کې نن ورځ حیا چې د هغه کمه سوې ده. تاسو اندازه ولګوئ چې هر چا د خپل میډیا راواخله، سوشل میډیا راواخله، لور د هغه خپل آی ډي لري، زوی دی هغه خپل آی ډي لري، و د زوی پر د خپل آی ډي باندې د غیر ښځې تصویر چې دی هغه درولی دی. یوه بچی ده چې هغې پر خپل آی ډي باندې د غیر نارینه چې دی هغه تصویر لګولی دی. تر دې نو بیا زیاته بې حیایي شته. پخوا خو به موږ یوه ګناه کوله نو په دې کوله چې څوک نه دي راخبر، الله مهربانه ذات دی. نن زموږ ستاسو ټولې ګناوې برملا سولې، ښکاره سولې، زه له تا نه شرمېږم، ته له ما نه شرمېږې. په داسې حال کې د الله رسول فرمایي چې کله الله رب العزت له کوم قوم سره د عذاب د راوستلو اراده کړي، تر ټولو اول به الله رب العزت حیا ځینې واخلي، پس له هغه به الله رب العزت بیا عذاب چې دی هغه ورباندې مسلط کړي.